बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रानो मलगरो په پېښور کې نن د کرایم درې غټ واقعات شوي دي. پهله واقعه د پهاړی پورې تاڼې په حدودو کې شوې ده چې د یو پېټرول پمپ منیجر 38 लाख रुपए د پمپ نه راواغشتې او چې کېم کې یو بانک واغې کې داخلولې په حسین چوک کې درې رهزنانو نیولې دي او 38 लाख रुपए ته اغشتې دي. دویمه واقعه د بډبیرې تاڼې پولیس چوک کې د سیفن اغي یو ملزم نیولې او مجاهد نوم هغه باړې پولیس ته په قتل په کیس کې مطلوب وو. دا ملزم دي سره په حوالات کې نو دوی چې زه واشروم ته زم چې کله سنتري واشروم ته بوتلې دی او بیا هغه واشروم نه روته دی نو الته ټوپک پروت او دی ملزم هغه ټوپک راغشته دی او دا سنتري په وشته دی دا سنتري شهید شوی دی او ملزم تښتېدل دی. درېمه واقعه د ورسک روډ باندې شوی ده. ورسک روډ باندې یونس نومي سړی د خپل زوی احسان الله سره په موټر سایکل باندې پیشتخرې تر روانو په پیربالا بازار کې یو نامعلوم رکشې والے دی. په دې اکسیډنټ کې یونس وفات شوی دی او زوی زخمی دی او د رکشې ډرایور چې کم دی هغه سره د رکشې د موقع نه تښتېدلی دی. د نورو ویډیوګانو د پاره زموږ چینل کرائم کہانی ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.